اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. قرآن مجید اتحاد بین المسلمین و اتحاد بین المؤمنین یو واجب امر ګرځوي. ربیع الاول میاشت ده ایمو اهل سنت ورونه 12 ربیع الاول باندې سیرت النبی کانفرنس کوي، میلاد النبی منو کوي. اهل تشیع مشیات کوم یو مو 17 ربیع الاول باندې سیرت النبی کانفرنس ورسره ریلی ورسره مثلا جلسه یا میلاد النبی منو کوو. امام خمینی کوم ابتکار ده د ایران انقلاب نه بعد هغوی 12 1917 پورې د ټولو باندې یوه نامه کیښه هفته وحدت، چې دا ټوله هفته مو اتحاد بالمسلمین وي. پیغمبر نن مسلمانو دپاره یوه مشترکه سرمایه ده. کسه یمو ملک څه خدایم څه دین استا متحمل نشي کیدای څه مزید وینه تاله شي. ډاکټرانو وینه تاله شوه، پروفیسرانو وینه تاله شوه، سټوډنټانو وینه تاله شوله، پړه لیکه کسانو وینه تاله شوله، مساجد امام برګاهو کې بم بلاست وشولې، دنیا وینه تاله شوله. روایات حدیث دی چې تو سره به هغې قیامت کې د یوه سنټنس یوې جملې حسابه کېږي. که چیرې هغه جمله تو غیر ذمه دارانه ویلي دی تو سره به د ورډز الفاظو حسابه کېږي. چې که چیرې هغه الفاظ تو غیر ذمه دارانه طریقې سره ویلي تو نه به هغه حساب کتابه کېږي. هر څو زه مسلمان وروڼو ته یم که هغه دیوبند سره متعلق دي، بریلیانو سره دي، اهل حدیث دي، اهل تشیع دي، اهل تسنن دي، محور مو قرآن مجید وګرځوو، محور مو رسول کریم وګرځوو. مو یو بل په زوره څه د خپل دین ته نشو رړوای، مو په زوره یو موقف نه سړی ورسته مخکې نشو کوای. جبر شته نه څه څوک په زوره مسلمان کې، په زوره شیعه کې، په زوره سنت کې، په زوره اهل حدیث ته راولي، په زوره بل مکتب فکر ته راولي. مو په کار دی څه مکالمې باندې، مفاهمات باندې، ډایلاګ باندې اعتقاد وي و مفاهمات په کار دی څه هغه خو خوږو الفاظو باندې مشتمل وي. حتی پیغمبر ته هم دغه خطاب کېږي چې ته که عیسیانو سره ډیبیټ کوي یا یهودیانو سره ډیبیټ کوي، الفاظو چناو هغه مانوس الفاظ وي، خوږه الفاظ وي، ته هغوی سره خوږې لهجې سره خبرې کوه. نن شیعه سني دي ویل یو بل سره په کار دی خوږې لهجې کې خبرې ونه کړي. په کار دی مو مسلمان یو، پیغمبر کلمات الویلو. دغه تکفیر کوم پروجیکټ دی دا د یهودیانو، دا د عیسیانو، دا د لندن، دا د امریکا، دا د اسرائیل مشترکه پروجیکټ دی چې هغه غواړي دي سره چې دغه اسلامي ملکو کې دا شی پرووایډ کړي. کړی دی نن اسرائیل آرام سره زندگی کې، لندن والا آرام سره نوست دي، امریکا والا آرام سره نوست دي، خپلې بنګلې جوړې کې دنیا زندگی په آرام دی. نن مسلمان وینا تلاواله بالکل دا سوچ نه کوي چې رقم مسلمان مړ کوي دی به مو حساب کتاب کېږي. د کوم ملا د کوم خطیب ته ویلي دي چې شیعه مړ کولې باندې جنات واجب کېږي، یا سني مړ کولې باندې، یا اهل حدیث، یا بریلوي، یا دیوبند، هر مکتب فکر سره وي. امام ابو حنیفه فتوا موجوده ده چې لا نکفر احدا من اهل القبله، چې کوم یو سړی چې قبله رخ المنزل ویلي هغه مسلمان دی. امام احمد بن حنبل یایي چې څوک لا اله الا الله محمد رسول الله هغه مسلمان دی. امام مالک یایي چې 99% کچیرې کې هغه کې د کفر نښ کې وي، 1% هغه کې د اسلام نښ کې وي. زه 99% نګلیټ کوم، رد کوم، صرف 1% باندې زه د مسلمان ګڼم. نن مو 99% مشترکات دي. الله بی ایک، رسول، انبیا، کتابونه، ختم نبوت، ورسره المونز، روژه، حج، زکات، مسجد، تقدس، د ټول شي نه او دې باوجود مشترکات مو څه دی رد کړي دي. یو څو اختلافي مسلو باندې هغه ټیک د اختلاف شته دی، څنګه نشته د اختلاف امکان نه لري. کائنات کې اختلاف دی، اختلاف اللیل و النهار قرآن کې راغلی دی، اختلاف امتی رحمت. خو دې مقصد خدا نه دی چې اختلاف مو تفریقی کې بدل کو، اختلاف مو منازعی کې بدل کو، جنگ کې بدل کو، جګړې کې. دوه وړونه خپلې خونې کې اختلاف کوي، یو یې چې زه دغه شی خورم بلې څه نه خورم، خو دا جګړې باندې په کار ته مو یو نسو.
نن وکسا یورپ یونین ول مثال ز ډیر ورکوم یورپ کې 29 کنټریز دی وړ ملکونه دي دوی وبل نوی نه تعالی کا جرمن د فرانس د جرمن وینه تعالی کړی دي خو مسلمانانو د پاره دا 29 ملکونه یو ځای شول یورپ یونین جوړ کو یورپ یونین معیشت بنیاد باندې آیا مسلمان نشي کوای چې معاد بنیاد باندې یونین جوړ کی څاوي معاش بنیاد باندې یونین جوړا شي مې معاد بنیاد باندې نشو جوړوای مو پکار دی یو بل څه دی هغه فرست هند کتابونه ویلي نه پړو چې یو بل څه روایتونه بسا بیا هغه یو روایتونه یو بل خلاف استعمالوا نن یار خلاصه ده سوشل میډیا ده پکار دی مو څه دی هغه علماء څنګه ور نه کوي هغه د امن پیغام ورکړي هغه د محبت پیغام ورکړي مو هغه ته نږدې شو نن سکوم لندن نه یاسر حبیب د شیا لباس کې لګیا دی هغه یو مفسد دی هغه یو فسادګار دی یا که مثلا امریکا نه ځنه کسان هغه سنی لباس کې غږیږي هغه غوړي د شیعو امامانو توهین کوي هغه یا مفسد فسادګار دی که دغه نه مو لاس واخیستلو تکفیریانو نه مو یو بل سره نږدې شو یو بل واورو که یو بل مو واورېدل یو بل سره کېناستلو څه بعد خبره خو نه دی قرآن کې شته دی څه رسول الله هغه عیسیانو سره ډیبیټ کوي عیسیانو سره کینی یهودیانو سره کینی مو یو بل سره نستی ته تیار نه یو که چیرې مو کېنستلو مو یو شولو مو یو بل نږدې نه ولیدل واقعا دا بیا یوې ښې نتیجې ته وځي دې کې یو ښه پروګرام څه سید جواد نقوي حافظه الله تعالی علیه څه کوم دی شروع کړی دی هغه ډېر بهترین پروګرام دی 14 ربیع الاول باندې وحدت المسلمین کانفرنس آل پاکستان سره باندې دا یو ښه دی اندېښه پکار دی نورو مدرسو کې راشي نورو ادارو کې راشي چې مو یو بل نږدې نه اوسو یو بل څه دی جج کو یو بل وکسو بیا مو ایوي نتیجې ته وتای شو دعا دا دی چې خدایا دغه ملک وحدت المسلمین بنیاد باندې پر امن وګرځولې کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین